توحيد بنظم كاللؤلؤ إله الخلق مولانا قديم إله الخلق مولانا قديم وموصوف بأوصاف الكمال. دا ناظم دا اشعار ویلي او د رب سبحانه توحید بیان کړی ده من حیث الذات والصفات. ذات توحید بیان کړی ده په اعتبار د ذات سره، یعنی ذات کې الله چې واجب الوجود ده، دا صرف یو ذات باندې یو وجود باندې صادق ده، دې پر ډېر افراد نشته، نور افراد محال دي. ذات په معنا د حقیقت سره ده، یعنی حقیقت کې وجوب الوجود په یو فرد صادق ده، نور افراد ممتنع دي. بعضې وایي چې نه، ذات کې وجوب الوجود، حقیقت کې وجوب الوجود، دا د جزئي، دا کلي نه ده. دا څه نه چې دا په یو فرد صادق ده، نور ممتنع دي. نه نه، دا د جزئي، ځکه ذات نه مراد حقیقت متشخص ده. حقیقت چې تشخص لري، لکه تا حقیقت چې د انسان متشخص، د انسان متشخص دا خو د جزئي تشخص لري. نو ذات واجب الوجود دا ذات متشخص ده، دا د جزئي، نو دا مفهوم جزئي ده، نو یو فرد لري. ها ټیک ته بعضې وایي چې نه ذات کې وجوب الوجود دا کلي ده، خو یو فرد شته دی چې الله پاک ده، نور افراد محاله ممتنع دي. دا توحید الذات ده. توحید الصفات دا ده چې صفات كلها منحصر دي الله پاک سره. هغه صفات حقیقي دي، اکه صفات اضافي دي، دا سوا د الله نه بل هیڅ چا سره نشته. صفات حقیقي چې الله ذات سره منحصر دي، یعنی اضافت غیر ته نه معتبر. دا صفات حقیقي وایي. حقیقي وایي ځکه ورته چې دا حقیقتا ذات صفات دي، یعنی غیر ته اضافت پکې نشته، چې دا صفات حقیقي دي، دا الله سره منحصر دي. بل صفات اضافي دي، او هغه صفات الافعال وایي. صفات اضافي دا دي چې اضافت غیر ته معتبر دي، سوا د ذات الهي نه، غیر ته پکې اضافت دي. دا صفات الافعال وایي. ځکه صفات الافعال هغه افعالو ته مضافي. افعال څه ده؟ د دنیا، د ټوله دنیا افعال ده، که سماوات دي، که ځمکه ده، که ته یې، که زه یم، که انسانان دي، چې هر څوک دي، دا افعال دي. هغه صفات چې د افعالو کائناتو ته مضافي. دا ذات ته رب، اضافت غیر ته معتبر، دوه طرفه یي. لکه یحیا، احیا د رب صفت ده، یعنی حیات ورکول د رب للغیر، انسانانو ته یا ټولې دنیا ته. ټولې دنیا ته رب حیات ورکړه، خو حیات کې فرق دی. انسان کې حیات ته، د اشجارو ونو بوټو دې کې حیات ته، احجار کاڼي چې دي دو کې حیات ته، خو حیات انواع مختلفه دي، مختلف صورتونه لري. نو احیا دا د رب صفت فعل ده، دې ته صفت اضافي وایي، ځکه اضافت معتبر ده کائناتو ته، اضافت معتبر ده افعالو ته. نو دا اصل کې صفت مجموع الطرفین ده. ظاهرا، یعنی ظاهر کې راځي، واقع کې د الله صفت ده، خو اضافت پکې معتبر ده افعالو ته، اضافت پکې معتبر ده کائناتو ته.
په دې ته چې د افعال مرتبي په دې صفت باندې لکه یحیی دا ده چې الله حیات ورکړی د زید ته، الله حیات ورکړی د تا ته، ما ته. نو دا تا ما زید دا کائنات دا افعال دي. دا افعال مرتب دي په دغه صفت چې مرتب یې واخلې بیا صفت فعل ده. چې مرتب یې نه واخلې لکه قدرت الهي، قدرت رب سبحانه دا د الله صفت ده. خو من شان ایجاد الکائنات، شان د قدرت دا ده، شان د خالق لوجه د صفت القدرت نه ایجاد الکائنات. شان دا ده چې دا کائنات موجوده وایسي، داسې نه چې بالفعل موجود کړي، اضافت بالفعل معتبرې کائناتو ته نه. قدرت دا د رب صفت حقیقي ده، هغه ته پکې اضافت نه معتبر. رب صفت قدرت أي صفة من شان الموصوف لأجل صفة القدرة إحداث الكائنات. دا صفت رب ده شان دي ذات رب لوجه صفة القدرة إحداث الكائنات ده شان ده دا إحداث الكائنات کوي، ایجاد د موجودات کوي. دا صفات حقیقي دا حقیقتا د موصوف صفت دي، یعنی اضافت پر غیر ته نه معتبر. دا صفات حقیقي. توحید الذات و توحید الصفات دا بدل مالی وال دا اراده ده چې دا د رب سبحانه شان عظیم ذکر کوي، توحید ذکر کوي من حیث ذاتم و من حیث صفاتم. دا مصنف چې دا ادنام الشیخ العلامه ابو الحسن سراج الدین علی ابن عثمان الاوشی فق الله سراه وطیب مضجعه ومثواه. ابو الحسن کنیت ته سراج اوشی، اوشی دا نسبت ته علاقې ته اوشی ورته وایي. حاجی اوس شعر داسې وایي یقول عمل دی الله تابع عابد کې اوچت مقام ده، لکه چې مکمل ربوبیت به تمام عطا سره ده، نو بل چاته نه پاته کېږي مګر د خدای نعمت شکریا ادا کړي. یا الله زه تا په دغه نعمت جلیل مشرف کړی. نعمت جلیل څه ده؟ عبدیت چې د الله مکمل تابع او دا عالی صفت ده. لکه یو شاعر عاشق خپل محبوبې ته خطاب کوي لا تدعوني الا بیا عبدها فانه اشرف اسمائي. ما ته چې ته ناره کوې نو په عبد سره ناره تکوه، یا عبدها ای یا عبد المحبوبه. لا تدعوني ما ته ما کوه ناره، ما مبله په بل یو نام الا بیا عبدها، عبدیت ناره ما ته کوه، زه د تا غلام محبوبې ته وایي. فانه اشرف اسمائي قیمتي نام خو ما دا ده، ځکه د عاشق کمال مطلوب غلامی د محبوبې، چې محبوبې د کامل غلامی دا د انتهایی تمنای. ځکه وایي فإنه اشرف اسمائي دا اوچت نام دی ما، ځکه دا ما مطلوباتو نه ده، دا ما اهم مقاصدو نه ده چې زه د تا غلام. امالی بدء الامالی، امالی دا جمع د املا ده. املا خو کتابت ته وایي او مکتوباتو باندې اطلاق کېږي مجازاً. اطلاق د مصدر په مفعول. اللؤالي ملغلرو ته وایي، جمع د لؤلؤ ته. فی بدیل امالی
ابتدا د مکتوباتو دا ما عملی دي کنه دا ما مکتوبات دي دې مکتوباتو په ابتدا کې بنده داسې وایي څه وایي توحید بیانې تا ته لتوحیدین دا لتوحیدین دا متعلق ته په یقولو پورې نو عبد فاعل دی یقولو فی بدء الاعمال دا جار مجرور متعلق یقولو سره لتوحیدین دا متعلق ته یقولو سره مقوله دی قال ده اینه بنده وایي په څه کې وایي فی بدء الاعمال په دې منظومه کې په دې اشعارو اجتماع کې وایي بنده فی بدء الاعمال په ابتدا د دې منظومه کې وایي څه وایي توحید دی الله بنظم په نظم سره وایي نظم ضد نثر ده کلو آلی لکه ملغلره لکه ملغلره دا په تار کې وپیرلی شي منظومې ښایسته داسې بنده هم وایي د الله توحید بیانوي او په نظم سره بیانوي کلو آلی لکه ملغلره چې منظومې یو بل سره مرتبې پرتې او حسن کې زیادت کوي ځکه ذاتي حسن یې ترتیب یې ډبل حسن یې پکې داسې د توحید چې بیانوم دې کې ذاتي حسن هم شته نظم یې ډېر ښایسته ده ترتیب یې ډېر ښایسته ده نو دا یې معنی شوه یقول العبد فی بدء الاعمال وایي بنده په ابتدا د اعمالیو کې په ابتدا د مکتوباتو کې الوهیت په معنا د معبودیت یا الوهیت په معنا د محتاجون الیه الوهیت په معنا د صمدیت الله صمد ده چاته حاجت نشته الوهیت په معنا د متضرع الیه چې دې ته عاجزي کېږي متضرع الیه چې عاجزي کیا صرف الله ته وکړه نو الوهیت معبودیت الوهیت صمدیت الوهیت محتاجون الیه دا ټول معنی د الوهیت دا الله سره منحصر دي ځکه الله واجب الوجود ده دا داسې ذات ده چې دې کې دا معنی راتلی شي معبودیت راتلی شي صمدیت راتلی شي محتاجون الیه راتلی شي متضرع الیه هم راتلی شي محتاجون الیه هم راتلی شي دا یو الله کې راتلی شي نور څه کې خدا الوهیت راتلی نه شي محال ده ځکه هغه مخلوق دي لا اله الا هو الرحمن الرحیم معبودیت صرف الله سره منحصر دا دلیل دی چې دا رحمان دا رحیم ده رحمانیت الله سره منحصر نو معبودیت الله سره منحصر نو الوهیت الله سره منحصر ځکه معبود به داسې ذاتي کنه چې تا باندې په دنیا کې هر حاجت هر نعمت د طرف نه او آخرت کې چې کوم نعمتونه دي عام د طرف نه نو ټولو نعمتونو باندې احاطه الله والا ده لہذا الوهیت صرف الله سره منحصر دارنګه الله فرمایي فعلم انه لا اله الا الله سوره محمد یقین وکړه انه لا اله الا الله معبودیت محتاجون الیه صمدیت دا یو الله سره ده بل څه سره نشته اوس دا کفار چې دا هم په توحید قائل دي په توحید ربوبیت صرف توحید ربوبیت مني چې دا یو الله ده ربوبیت په معنا د خالقیت ربوبیت خالقیت ته وایي مالکیت ته وایي خالقیت ته وایي دا دو مني چې رب یو الله ده هندوانې مني
خو الوهیت الله سره منحصر نه وای، ځکه معبودیت بل چا ته ثابت دی. دا د بتانو عبادت کوي، عیسی علیه السلام عبادت کوي، مریم علیه السلام عبادت کوي، دنیا بتانو عبادت کوي او د اولیاو عبادت کوي. دو خواته دا اولیا تېر شوي که د هندوانو خواته، دا دوی چې کوم مشران دي مختلفې ډلې دي پکې، دوی چې څومره مشران دي دا یې دو اولیا تېر شوي دي. لکه مخکې مسله وه چې کله طالبانو حکومت په افغانستان کې ورته کتل، دا واضح دا دنیا سخته خفه وه، کفر حرکت کې یو کټ تور کټ و، په هغې به ناست وه، همخې ته تور میز و. افغانانو ورته داسې کړه خیرن پېژنې دوه چاینکونه به پراته او ځای به صرف توجه کوو الله ته، ډېر مجلس یې نه کوو. تور او دا مخلوق پراته که نه وفتونه، دا داسې یوه ساله وه، داسې په دې وزارت هاوس کې ساله وه. ساله دې ته وایي که نه، دا لرګي مرګي داسې اندمه یې داسې یو چھت یې جوړ کړی ګرمي کې سفر دا یې جوړ کړی، لاندې پکې پوزۍ پرتې وې، اوږد و داسې لکه دې ځای نه هغه چادر پورې دومره اوږد و دا چپر، او لاندې پوزۍ موزۍ پرتې وې خیرنې میرنې، او دلته یې د کټ و دې ځای کې قبلې طرف ته مخې ته یې میز و دی په ناست. دا وفدونه به تله او راتلل، یو خو به خبرې وکړې که نه خاموشي به وه، هغو امیر به خبرې وکړې 10 منټه یا 20 منټه چې دا ضرورت دي، دا حالات دي، دا حالات دي مونږ علاقه کې. نو ملا عمر صاحب رحمه الله به نیم منټ جواب کاو، نیم پوره منټ جواب یې نه کاو، بس داسې 2-3 ټکي به یې وکړل وغلی، او خلک به یې مطمئن کړل. دجنه علما تللي وو، ما تر مخ تلل دا غټ غټ علما، مولانا سید شاه صاحب رحمه الله، مولانا سنجان صاحب رحمه الله، دا چې نورو، او دا جرنل د پاکستان اسلم بیگ دا ورسره و. دا سفارت ته تلل چې ته دا اسامه ورکه امریکې ته، ولې دې دا حکومت ته تباه کوي. بس دا نن سبا کې کیسه وه، هغې جهازونه تیار دروړي وو چې مونږ په دا حمله کوو، اسامه دې راکړي. نو دا ورغله، چې ورغله زه کوړي کې وم، بس سبا به دې واپس راغی. شیرشاه صاحب سره زه داسې ناست یم لکه تاسو ما پسې ناست، مجلس څنګه چالو شو؟ ویله مونږ ورغلو، جرنیل ویله چې بس تاسو خپله ورغلو، زه دلته ناست یم. جرنیل مطلب دا و که نه احتیاطي و، لکه چې ما له وجې چې د باو نه یو بیا تاسو خپله خبر کو چې هر رنګ یې کو ورسره ویې کو ورسره. شیرشاه صاحب ویله رحمه الله چې مونږ دا ورته ویله چې حضرت دا اسامه ورکه ملک ته تباه کوي، امریکا کفر تیار ده حملې ته، اسامه ورکه. دا خبرې مو وکړې، بل عالم وکړې، بل وکړې، بل وکړې، هېڅ چې ملا عمر صاحب غلی وه. چې کله ټول مجلس وشو نو ملا عمر صاحب هیڅ یو 2 سکینټو کې جواب وکړ، وایي چې شریعت الله طرف نه ما ته دا اجازت شته چې دا یې ورکړم، که الله طرف نه اجازت یې بیا ورکوم، که الله طرف نه اجازت نه وي نو بیا زه څنګه ورکړم. وایي چې ټول غلي شوه، دا څومره مجمع ناسته وه علماو، ټول چپ شو. بس الله طرف نه خو نشته اجازت، چې الله طرف نه اجازت نشته بیا زه څنګه ورکړم. بلکې ملک مونږ خو دې پره نه یو لګیا چې مونږ ملک بادشاهان به یو، مونږ خو دې پره نه یو محنت کړی چې مونږ بادشاهان، مونږ د الله رضا محنت کړی ده. الله رضا بس چې څه کې د الله رضا وي هغه مونږ مطلوب وي. اوس مونږ دا وکړه، اوس چې الله ته نه منظوره نو مونږ د الله بل یو کار نشو خرابولی چې مونږ اسامه دې ته په لاس ورکړو، نه یې ورکړو. ملک ولې ودې ولیا، بس دا جواب یې وکړ، راغله ته نه بس سیدو راتله که نه سیده بمباري کړي ته. اوس یو د پاکستان مشر
ملا عمر سره خبرې کوي په دې حالاتو کې ملا عمر د طالبان ټول سره ورک شو ځکه دا دومره بمباریانې وې تاسو به پیدا نه دا ټول اسمان د جازونو ډک وه غاټ غاټ جازونه دا بمونه ورول لکه باران د طالبان غریبان یو موټی خلکو سره دا لیدلې ورک شو بس حکومت یې ګنټې کې ختم شه او د سره په فون خبرې کوي چې ګوره موږ تا ته وویله چې دا ورکه دا د حکومت کې خراب چېرې موږ خو الله پاره لګیا وو موږ حکومت پاره نه وو خو دا ما خبره وار وه دی ورته واوره منت او زاري کوي چې ما سره سوله وکړو دا هغه دینه ورته وایي په دې حالاتو کې چې تا امریکا او دا جازونه طالبان خو بس دا غریبان خلک وه او دی داسې ورته وایي بیا هغه ورته وایي هغه دې خبرې ته توجه نه ورکوي هغه بیا ورته وایي چې ګوره داسې ده داسې ده ملک کې تباه کېږي دا بیا ورته وایي چې بیا ما والا ولیکه ځان سره سوله وکړو دا دوه درې وارې ورته ویله دا ملا عمر وویله ورته تا ګوره دومره عجز حالات لکه ځمکې لاندې چې دومره عجز حالات او ده دا الله سره عقیده وکړه چې مونږ ته به بیا الله دغه راکړي ولي وکړه لوی تاسو غوندې و یعنې داسې نه ویله چې السماوات والارض لا یقولون الله خالقي په بلدین کې اتصاف بې شک دا خو کسب کې